زیاته وا فاصله په اوګو مبارکو کې لږ زیاته وا ادي مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه دا پلنه هم وا یعنی فاصله وا په سینه مبارکه نبی علیه الصلاۃ والسلام غن وختو والو اور وختي سمرو د غوګونو د نرمو پورې الی شحمته وګونې چیز ندی لیدلې قد تو هیڅ کلا احسن منه خيستا او خوبصورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول الله د امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم قد مبارک څنګه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک څومره اوږدو او څنګه لباس د نبی علیه الصلاۃ والسلام سو او څنګه اور نبی علیه الصلاۃ والسلام با څنګه ګرځیدا دې متعلق دا روایت دی د شمائل ترمذی دریم سبق ته اور حدیث نمبر دا غینه دریم دی ټولو ناول کڅوک زمونږه درسونه او ریدل غواړي یوټیوب چینل هغه سره سبسکرایب کړئ اور د کمنټس په ذریعہ باندې مونږ خپل صلاحګانې مشورې تاسو را لېږلی شئ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درمیانه قد سړیو بعض علماء د رجلا پزه رجلا ویلی دي د جیم په کسره سره یعنی د جیم په زیر سره په د جیم باندې زیر ویلی د جیم د زمې سره چې کله راشي رجلن شي نو بیا په معنا د سړی سره راځي نو معنا بدا شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه قد والو یعنی درمیانه قد والا سړیو او کشرتا رجلن ویلی شي نو بیا بدا صفت جوړ شي د نبی محترم صلی الله تعالی علیه وسلم د وختو مبارکو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک رجل مطلب دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک نه خو بالکل گونجیو اور نه بالکل سیدو بلکې د دې په مینس کې بهرحال په دوړو طریقو سره دا لفظ ویل دا صحیح دی ورپسې دی بعیدا ما بین المنکبین د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په اوګو مبارکو کې فاصله لږ زیاته وا فاصله په اوګو مبارکو کې لږ زیاته وا ادي مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه دا پلنه هم وا یعنی فاصله وا په سینه مبارکه کې هم عظیم الجمه الى شحمه اذنيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غن وختو والو اور وختي سمرو د غوګونو د نرمو پورې الی شحمته اذنيه د غوګونو نرمه دي د دې پورې د نبی علیہ السلام مبارک وختو علیه حلة حمراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سرا داریدارا جوړوا ما رأيتو دا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما رأيتو شیئا ما حس چیز ندیلی دلی قد تو حس کلا احسن منه خیستا و خوبصورتا دا نبی علیہ السلام نا پا دی شیئا ویلو سرے دا خبر خودلی دا چی دا انسانانو نا علاوہ هم سسیز ما دا نبی علیہ السلام نا خیستا ندیلی دلی پا انسانانو کی خونا ممکن وا
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات څوک حسین او جمیل پیدا شي، لیکن د انسانانو نه علاوه نور سپوږمۍ او ستوري او د دین علاوه نور خیسته سيزونه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خوبصورت او خیسته وي. حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي داسې مې نه دي لیدلي. او په لفظ د قطو کې داوی چې چرته مې هم داسې نه دی لیدلی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه څوک خیسته راغلی دی. اور په علیه حلة حمراء، په دې کې د علماء کرامو په خپل منځ کې لږ اختلاف دی. د احنافو علاوه د نورو علماو د نورو ائمه په نسبت باندې سور لباس زیب تن کول او سور لباس او جامع استعمالول مطلقاً جایز دي. د احناف علماء کرام هغه فرمایي چې سور لباس د علماء کرام ته او مفتیان عزام ته پیش کړي شي، هغه ته به اوخ دي شي او هغه به تعین وکي. نو هغه به د دې لباس په اړه کې وایي چې دا لباس صحیح دی یا غلط دی، یعنی دا غي لباس هغه ډول ته وګوري او دا غي رنگ وغیرہ ته وګوري. د دې لپاره چې داسې نوي چې د دې مشابهت د زنانو سره راشي. دا دریم حدیث د شمائل الترمذی الله جل جلاله دی او کی چې د نبی محترم صلی الله تعالی علیه وسلم بهترین کردار، داغه گفتار، داغه اخلاق، داغه چال چلن، داغه طور طریقه هغه زمون په ژوند او زندګو کې راشي. وما علینا الا البلاغ المبین.